دا قصه ده د یو نابینا هلک. یو ورځ یو غریب نابینا هلک د سړک په غاړه کېناست و. د مخې ته یوه تختې پرته وه چې پرې لیکلی شوي وو: زه نابینا یم، مهرباني وکئ ما سره مرسته وکئ، پیسې راواچوئ. هلک تېرېدل، خو ډېر کم به چا سکې وراچولې. یو با احسانه سړی هغه هلک ته ورنږدې شو چې په پوښتنه یې وکتله. تخته یې راواخیستله او لیکنه یې پرې بدله کړله. بیا یې هلک ته ورکړه. اوس تختې باندې لیکلی شوي وو: نن یو ښکلې ورځ ده، خو زه نشم لیدلی. هلک حیران شو او ډېر زیاتې سکې ورته خلکو ورواچولې. نابینا هلک احساس کوي چې ډېر خلک مرسته پیسې راچوي. هغه پوه نه شو چې څه شوي دي، خو زړه ته یې خوشحالي میلاو شوه. کله چې دغه هلک سړی بېرته راغلی، نابینا هلک ترې وپوښتل: ته څوک یې؟ او ته ما دپاره څه لیکلي وو؟ سړی مست شو او ویې ویل: ما یوازې ستا خبره بله طریقې سره خلکو ته ورسوله. نه یوازې دا چې ته نابینا یې، بلکې دا چې ته ښکلا نه محروم یې. نو دوستانو، د دې قصې دا مطلب و چې د نورو خلکو سره مرسته کوئ، سوالګرو لپاره روزګارونه روانوئ، د هغوی ملاتړ جوړ شي. او کم خلک چې دوستانو، که تاسو غواړئ دا کیسه د اورېدو مظلومه یا د ماشومانو لپاره مثالي شي، زه خوشحالیږم چې تاسو د نورو خلکو سره شیر کړئ او چینل سره سبسکرایب کړئ او لایک او کمنټ ضرور پرې وکړئ. ستاسو د ټولو ډېره مننه د قصې د اورېدو.